السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څومره چې دوستان دي مینوال دي خصوص هغې دپاره او بالخصوص د انیو د ملګرو دپاره زه السلام علیکم ورحمت الله ډېر شکر ګزار یم او تاسو چې ما سره کومه مینه وکړه او د کوم محبت اظهار مو که زه بدل نشم در کولی د هغې بدل یې تاسو له الله درکړي. او ارشاد خان دا ډېر زیات خواهش و چې ته به انیو کې چې څومره زمونږ پښتانه رونه دي د هر یو دیرې ته به ورځو، د هر یو جومات ته به ورځو. پرون هم هلته هغه مونږ چې راتلو په اتفاق دا و ما وې زه به د هنیو جومات ته راځم د مولانا محمد صاحب دي او ټولو سره به یو اخري ملاقات کوم او ټول ماشومان به ښکلوم او هغې سره به ځکه د وړو ما سره ډېره مینه وکړه او ټولو سره به زه الوداعي ملاقات کوم. خو افسوس دا چې مونږ په لاره ډېر زیاتره شو، انتهایي مونږ چې هیروشیما نه رالو جزم لیټ شو او په لاره باندې ارشاد خان دې مار ټلیفون کو چې زر نو مونږ څه وکړو، الوتې خو نه شو. د ده دا خواهش و چې د هنیو مسلمانان دي، ملګري دي، زموږ وروڼه دي چې دې ټولو سره یو الوداعي ملاقات وشي. بیا لاره کې مو چاله ټیم ورکړی و د هغوی دي له هغه څه نومې دی د فیصل دي له هغوی سره ډېره لوی استقبالیه وکړه او ډېر زیات خلک جمع شوي، بیان مې وکړ او بیا د هغه ځای نه چې رالو جومات ته خو زه رالم خو مشران خو ټول میلو شو، خو بعضې کشرانو سره ملاقات ونه شو. نو چې چا سره زما الوداعي ملاقات پرون نه دی شوی، حالانکه ارشاد خان هلته جګړه وکړه هغوی سره او ډوډۍ مو هلته پرېښوده. ده وی چې هر څنګه چې او خلک ډېر په تمه دی چې هغوی سره ملاقات وشي. نو چا سره مشرانو سره ملاقات وشو او چا سره چې نه دی شوی زما دا ویډیو پیغام ملاقات وګڼئ. الله هم ډېر خوشحاله که تاسو زما ډېر خدمت وکړه. ارشاد خان چې زما خدمت وکړه دا تاسو خدمت دی، د ستاسو ورور دی، د ستاسو کشر دی. ده چې دا خدمت وکړه تاسو مو وکړه او د ده کور کې زما قیام وکړه، داسې لګه چې ستاسو په کور کې مې کړی دی. او انشاءالله الله مې بیا راولي تاسو سره مې بیا الله ملاقات وکړي. ټولو ملګرو ته زما له طرف نه الوداعي السلام علیکم. الله هم په بچو خوشحاله که، الله هم په کور خوشحاله که، الله هم عزتونه نصیب که، الله یې درته ټول کاروبارونه آسان کړي او الله هم د مشکلاتو نه وساته، الله هم د پریشانو نه وساته. او الله ته ولې دا مسافر دي، دی خپل وطن پرېښی دی، دی خپل کورونه پرېښی دی، دلته راغلی دي د رزق په طلب کې. خدای فراخه روزي ورکړي، الله کاروبارونو کې ډېر برکات واچوي او یا اله العالمین په بچو یې خوشحاله کړي، رنځونو نه وساتئ. د چا دیرو ته چې دی تللی ما سره ډېره مینه کړې ده، د چا جوماتونو کې خدای ته ټول خوشحاله کړي. او ټول چې څومره د هنیو مسلمانان دي، پښتانه دي، رونه دي، خدای ته د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي. هغې نه پس چې څومره د جاپان مسلمانان دي او زړونه دي زمونږ او زه د هغوی ځایونو ته لاړم، چکرې مې وویلې، ما سره ډېره مینه کړې ده، ډېر محبت اظهار یې کړی دی او په ډېره زما استقبالیې کړي دي. زه خو د جاپان خپل داسې شو لکه چې د دې په جاپان د دې مسلمانانو خصوصا د پښتنو کورونه زما کورونه او زه په ډېر افسوس روان یم. زه یم افسوس چې یو هفته زما نور هم وي چې هره دیرې ته تللی وي، ځکه زما ډېر عزت وشو او ایرونو تاسو زما ډېر عزت وکړو، ستاسو د الله عزت وکړي، زما هم ډېر قدر وکړو، ستاسو د الله قدر وکړي او ما سره مو ډېره مینه وکړه، ستاسو د الله مینه وکړي. الله خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله. ټولو ته الوداعي سلام. السلام علیکم. ارشاد خان زما ورور دی او دا ما سره ناست هم دی، د هغه نه دي ویلي، زه وایم ده ته به په داسې نظر ګورئ لکه زما یو کشر ورته چې ګورئ، ځکه چې دا څومره تاسو سره ملاقاتونه وشو دا له دره برکته وشو. نو ده ته به د خپل کشر ور په نظر ګورئ. یو خبره مې یاده شوه، که د چا ځای ته نه یم تللی، چا جومات ته د یاټ ته دیرې ته ډېر لږ وخت و، ډېر لږ وخت و. نو ما نه ده نه خفه نه شئ، ښه د غریب خپل وس کړی دی خو وخت کم او انشاءالله بیا چې راشم بیا په کښې ټولو باندې ګرځو. ډېره مینه وکړه تاسو ما سره، الله یې تاسو سره مینه وکړه.